والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي یا محبوبی و یا محبوب رب العالمین رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال. په دغه بڑی 11وی شریف کې د ټولو علماء کرامو او د دغه کور کسانو د حاضری د لیدل او اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای او رب ذوالجلال خالق کائنات همیشه د پاره زموږ استاسو د حضور مبارک په مناسبت سره محافلو کې او د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ په مناسبت سره منعقد محافلو کې زمونږه قبول شوی حاضری بار بار نصیب فرمایي. ټول اول زه د خپل علماء کرامو زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او بیا د دغه حاجیانو صاحبانو دغه کور میزبانانو شکریا ادا کوم چې په دغه ښکلي پروګرام کې په بڑی 11وی شریف کې زمونږ له دعوت راکو او د دغه پروګرام او دغه 11وی شریف انعقاد یې وکړو. زړه نه دعا دا ده چې الله کریم د موږ استاسو همیشه د پاره د حضور مبارک او د کل پیغمبرانو د اولیاء کرامو کامله اتباع سره د کامل محبت نصیب فرمایي. زړه ما حقیقت ته ډېر خوشحاله شو چې بیا مې یو ځلې کثیر تعداد کې علماء کرام ولیدل او الحمدلله په مغې زړې جذبې سره چې غالبا 3 درجه وه چې مونږ دا شروع کړی و. 15 کاله هغه شولو، څو کالم فراغت وشول، 3 کالم تقریبا 8 کاله 11وی شریف وشول او انشاءالله العزیز دا سلسله چې زمونږ ژوند و زندگی وي انشاءالله العزیز دا به جاری و ساری بساتو او ظاهره باندې د داسې محافل چونکې علماء کرام به زه دا ووایم چې علماء کرامو ژور نظر وي خو لیکن بعض څیزونو ته د علماء کرامو توجه برابر نه وي خو ظاهري توګه باندې مونږ خو داسې څه د دعوه خو نه کوو خو دومره ضرور زه دا ویلی شم او په مشاهدې سره هم ویلی شم او په چونکې کتابو حوالې سره هم ویلی شم چې دغه 11وی شریف چې کوم علماء کرام کوي بالخصوص کوم عوام الناس کوي د دې روحاني کافی حد پورې انسانانو ته که علما دي او که عوام دي او که خواص دي الله پاک ول ډېر زیات خیر او برکت ورکوي. هغه ظاهره خبره ده چې دغه برکات انسان ورته توجه وي او که نه وي. کله ناکله داسې وي چې انسان ورته توجه نه وي او برکات ورسره شامل حال وي او کله ناکله انسان توجه وي او هغې طرف ته ذهن مرکوز وي او هغې برکاتو باندې توجه وي. خو زه دا رسکل غواړم که زمونږ توجه د علماء کرامو په دغه 11وی شریف په برکاتو باندې شته او که نه شته، که د مشاهدې نه لاندې ده او که لاندې نه ده، خو زه دا په یقیني طور باندې ویلی شم چې څوک د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه د عقیدت او د محبت او د شریعت د دایرې دننه څوک هم 11وی شریف مناوی په خارج کې مو په ظاهر کې مو په باطن کې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ فیض او برکت ورته نصیب کیږي. د یو ورځې حضور خواجه سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمه الله تعالی خپلو مریدانو سره ناستو او دا خبره به ورته فرمایله چې ما ته خپل شیخ فرمایلی دي، هغه ته به خپل استاذ او خپل مرشد پاک به فرمایل چې د انسان د مرتبه خاوند جوړېدو دپاره یو انسان یو رتبې ته د رسېدو دپاره د 3 شیانو ضرورت دی.
یو انسان یو مرتبې ته ورسیږي، یو مقام یو رتبې ته ورسیږي، درې شیونه به ضرور په ځان کې راولي. د دریو شیونو د مجموعې نه بعد چې کله په دغه دریو صفاتو باندې یو انسان موصوف شي نو دا به د مرتبې خاوند ضرور جوړیږي. او خواجه امین الدین چشتی رحمت الله علیه هغه نامه د خپل قول دپاره کافي ده چې دی څومره ژور عالم دین سره د فقه او دارنګې د تصوف امام تیر شوی دی. او هغه ته بیا خپل استاذ فرمایلی دي، هغه به فرمایل چې درې شیونه خپلول پکار دي که څوک یو ځانګړې مرتبه غواړي. زړه به سمندر کې، زړه به سمندر کې، خو د څه شي سمندر؟ زړه نه به د سخاوت سمندر جوړی، زړه نه به د سخاوت سمندر جوړی. او بیا لیکي دی مبارک فرمایي چې کله سمندر شو د انسان زړه د سخاوت سمندر شو نو سمندر لا وږي کسا تږي کسانم راځي، سمندر لا بیا چې چا څوک اودس کوي اودس کوونکي هم راځي، چا باندې غسل فرض دی غسل کوونکي هم راځي. بیا برابره خبره ده که سمندر دی هغه لا مسلمان تږی هم راځي او هغه لا کافر تږی هم راځي، هغه لا یهودي تږی هم راځي، هغه لا عیسائی تږی هم راځي. نو چې کم یو انسان زړه دا د سخاوت سمندر جوړ کړو خدای پاک به د خپل د ولایت برخه ور نصیب کړي. او زه دا خبره څه دپاره وکړه؟ دا مې صرف او صرف د دې دپاره وکړه چې 11وي شریف دا د زړه د سمندر د سخاوت کېدو یوه حصه ده چې کله یو انسان په خپله باندې او ځین چې داسې ډېر په خپل منځ کې سره ناست یو، ډېر کم کوز ملایان به وي چې هغه به د سخاوت اظهار کوي. اولیاء کرام ګوره دربار آباد وي، ولې دربار آباد وي؟ په خپله باندې سخیانی نو دربار هم آباد وي. او علما چې وي تقریبا د هغوی دربار نه وي، نه په دربار شته او نه په عالم باندې چېرته ګنبد جوړ دی او نه چېرته به د په مزار باندې رش جوړ وي. هغې وجه دا ده چې اصل شی چې دی هغه زړه سمندر نه، زړه د سخاوت د سمندر نه ډکول دي، زړه نه سمندر جوړېدل پکار دي. او سمندر کې بیا هر څوک راځي، هر یو کس به راځي. او که موږ د اولیاء کرامو او زمونږ د مشایخو په زندګۍ باندې موږ نظر واچو، د هغوی د سخاوت سمندر چې و هغه د کافر د پاره هم کولاو، د یهودي د پاره هم کولاو، د عیسائی د پاره هم کولاو. او زما چې کوم علم دی زما د علم مطابق څومره حقیقت دی الفاظو کې کمی زیاتې رانه کېږي نه، خو چې ما څه اورېدلي دي زمونږ د لنډي کوتل شریف د صاحبانو داسې یو دور و چې په هغې دور کې به د سیکانو د مختلف قسمه غیر مذهبه کسانو به مختلفو لارو باندې ګودرو باندې تلل، چې د صاحبانو مبارکانو د حاجي ګل صاحب مبارک رحمت الله علیه په دور کې یا د شلمان باباجي رحمت الله علیه مبارک په دور کې په دربار شریف باندې یو کس تېرېدو سیکو، یعنی غیر مسلمه کسو، خو د دربار شریف دروازه بنده وه. نو هغه تیز باران ورېدلی دی او ډېره اوږده د یخه یخنۍ شپه په هغه سیک باندې غیر مسلمه باندې تېره شوې وه او دی ناسو چې کله صاحب راوچت شو دروازې کلاو کا نو یو غیر مسلمه ناست دی او جړو والی دی یخنو والی دی رپیږي لوږه او تنده هر څه په ده باندې انبارو. خو چې کله صاحب را دننه کړو لنګر کې ګرم شو روټۍ چای چې څه ضروریات ما تیسرو هغه هر څه ورته میلاو شول. خو هغې نه بعد چې حاجي ګل صاحب رحمت الله علیه او یا چې کم شلمان باباجي رحمت الله علیه وفرمایل چې تر آخر وخته پورې چې څومره زندگی وي د دربار شریف وړه دروازه به تاسو بندوئ نه. هغه وړه دروازه بیا کولاوه صدیانې تیرې شوې او چې کله دا حالات اوس په تیرو ورځو کې خراب شوي وو، په دې ورځو کې صرف د حالاتو د وجې نه تاسو دربار شریف لاړ شئ، دربار شریف 2 دروازې دي، یو غټه دروازه او یو غټې دروازې کې لاندې وړه دروازه ده. په دې کې چې کومه وړه دروازه ده دې کې لاک نشته دی، دې کې بلوټ نشته دی، بلوټ لاک په دې کې نه لګي، د هغې زمانې نه لاک پکې نه لګي تر دغې حالاتو خرابېدو پورې چې بیا حفاظت په انسان باندې فرض شي. هغه دروازه د چا دپاره کولاوه؟ هغه د مسلم دپاره هم کولاوه، د غیر مسلم دپاره هم کولاوه او دا کولاوېدلو آغاز هم د غیر مسلم نه شوي دي. وجه دا ده چې د مرتبې د موندلو دپاره یو مقام او رتبې ته رسېدلو دپاره
ټول نه اولنی شرط دا دی چې زړه به سمندر د سخاوت جوړوي او چې کله یو انسان د سخاوت سمندر جوړ شي او که به داسې ووایو چې مونږ سمندر جوړم نه شو کم از کم د سخاوت یو ویله خو پکې کولاول په زړه کې پکار دي او مونږ د 11وی شریف دغه ناسته دام د سخاوت یو اظهار دی او د چا سره د سخاوت اظهار دی دغه سخی دربار سره چې هغې ته دربار د غوثیت ویلی شي نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه فرمایي چې د ولایت دپاره د خدای پاک د قربت دپاره یو دا چې زړه به د سخاوت سمندر جوړوي او دویم به فرمایل چې انسان کې پکار دی چې شفقت وي او شفقت هم پکار دی چې په مثل د نور او د سپوږمۍ وي چې کله چې سپوږمۍ راوخیږي او د اسمان زینت و ښکلا جوړه شي نو چرته سپوږمۍ رڼا دا نه دی ویلي چې زه به په کافر باندې رڼا کوم او په مسلمان باندې به نه رڼا کوم یا به په مسلمان باندې رڼا کوم په کافر باندې به نه رڼا کوم یا به په شرق باندې رڼا کوم په غرب باندې به نه رڼا کوم یا به مثال در پر په دغه ظالم حکمرانانو باندې رڼا کوم مسلمان باندې نه رڼا کوم یا به په ظالم باندې نه رڼا کوم مسلمان باندې به رڼا کوم چې د ولایت او د قربت الهي دپاره دویم نمبر شرط دا دی چې د تا شفقت به په مثل د سپوږمۍ وي هر چاته به ستا د شفقت فیض او برکت به ورته رسیږي او دا هم د حضور غوث اعظم د تعلیماتو نه یو اعلی تعلیم دی چې د دوی مبارک و شفقت چې دا تر دې حده پورې و چې تفصیلي خبره به زه هغې طرف ته به نظم د هغه مبارک شفقت تر دې حده پورې و چې حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ماخوستن موز نه بهر شو او د مبارک بعضې ترتیبات داسې وو معاملات داسې وو چې ماخوستن موز د درس نه بعد به د مبارک به داسې ځنګلونو طرف ته لاړو او چې کله ځنګلونو طرف ته مخکې لاړو نو په لار کې څه ډاکوان ناستو 5 شپږ او هغو ډاکوانو د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه هغه ګرانه جوبۍ په بدن باندې زیبتن ولیده چې د لرې نه په شپې باندې لرې نه چمکاویږي او دارنګې ښایسته پړکیږي نو د غلو ډاکوانو سره ووایي چې که چېرې دا جوبه مونږ ترلاسه کړه نو مارکیټ کې په ډېرو روپو باندې خرڅېږي نو مونږ کار برابر دی لیکي چې کله بهجت الاسرار لیکي چې کله حضور غوث اعظم رضی الله تعالی مخکې روانو نو دغې غلو ډاکوانو په شا طرف نه حمله په وکړه او د جوبۍ ته ټینګه ونیوه نو حضور غوث اعظم رضی الله تعالی ته پته ولګېده چې دا خو نور څوک نه دا خو ډاکوان دي غله دي خو دومره کلکه یې ونیوه چې څنګه یې راښکا د حضور غوث اعظم د اوږو نه کوزېده حضور غوث اعظم د شفقت په مثل د ماهتابانو د هغه د 14مې د سپوږمۍ په شان د شفقت و داسې ونه فرمایل چې څوک دی ورسره لاندې وتو نه ویې فرمایل چې رب کریمه دا کمو خلکو ماجوبه کلکه د تښتېدو د غلا دپاره منګولې په ولګولې رب کریمه د دغې خلکو قیامت په ورځ باندې د ما په لاس باندې همدغه شان د منګولې نصیب کې لکه څنګه یې د ما په جوبه باندې منګولې ولګولې خدای قیامت په ورځ باندې د ما په لاس باندې کلکې داسې منګولې نصیب کې چې قیامت په ورځ باندې د الله د رحمت سوري لاندې د ما سره ولاړي دا دعا یې ورته وکړه او چې څنګه یې دا دعا وکړه سیرت نگار لیکي چې شاته کسانو کلمه طیبه وویله او د حضور غوث اعظم د دغه یو توجه د دعا د وجې نه او دغه شفقت ماهتابان د وجې نه همدغه ټول غله په همغه وخت کې د خپل زمانې ولیا جوړ شول نو ځکه علما فرمایي چې خواجه معین الدین چشتی اجمیر رحمت الله فرمایي چې ما شیخ به فرمایل چې کلم د انسان شفقت د ماهتابان په شان دي شي نو هغه انسان د مرتبه او د ولایت خاوند کیږي او دریم نمبر او اخیری خبره به وکړم وضاحت طرف ته بنظم فرمایي چې کله یو انسان عاجزي په مثل د ځمکې شي عاجزي د په مثل د ځمکې شي په ځمکې باندې عاصم روان دی په ځمکه باندې نیک ابرارم روان دي مسلمانم روان دي کافرم روان دي هر څوک چې څوک زیروح سیز دی هغه هر څوک په ځمکه باندې روان دی که هغه زهریله دی مار دی او که هغه هرن د قیمتي ده هر شی په ځمکه باندې روان دی خو ځمکې چاته م ونه ویل چې په ما باندې مه ګرځېږه چې کله د انسان عاجزي او انکساري دې حده پورې ورسېږي چې د انکساري عاجزي چې کم فیضان او کم برکت دی د هر چاته ور شامل شي په دې وخت کې دا انسان د مرتبې خاوند کیږي او که چېرې په دې زمن کې موږ
د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه زندګۍ باندې نظر واچوم نو د هغوی زندګي د انکسارۍ نه او د عاجزۍ نه او د حضور مبارک سره د درد عاجزۍ نه چې کم نسبت پروت دی په هغې باندې مختلف قسم واقعات دي، خو اختصار به زه دا عرض کم چې دا مونږ ستاسو چې کله د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه د هغوی په ولادت با سعادت باندې یا د هغوی په وفات باندې 11 شری مونږ مناوو، نو په کار دا ده چې د هغوی تعلیمات د خپلولو کوشش وکړو، لکه کرامات په خپل ځای باندې، د هغوی عظمتونه په خپل ځای باندې، خو د هغوی تعلیمات په خپل ځان کې راوستل او په خپل عوامو کې خورول پکار دي. او زه هر کله که چېرته سوشل میډیا ده او که میډیا ده او که هر چېرته تلی یم، بعضې اوقات بس داسې به ووایم چې بعضې اوقات مو په بعض ځایونو کې خبرې کړي دي، هغه پروګرام هم اولنی هم وي او اخرنی هم وي هغې خبرو د وجې نه، خو زه دا خبره زه ضرور بیانول غواړم چې نن سبا چې کم تصویر د ولایت دی او کم تصویر د پیری د مریدی دی او کم هیئت خلکو کم ولایت له ورکړی دی، ولایت دې ته نشي ویلی، پیری مریدی دې ته نشي ویلی چې مثال طور پر ګوتمې واچوه په 15 په ګوتو باندې اوږدې څڼې پرېږده او دارنګې ګډوډ جامو د کپړو نه جامې ځان ته وګنډه، یا مثال طور پر جوبه د غټه جوبه واچوې او دغه جوبه به ستا د ولایت شو کوي یا غټ پټکۍ وهې دا به ستا ولایت شو کوي. موږ ستاسو علماو باندې لازمه ده دا خبره چې خلکو ته صحیح تصوف وړاندې کړو، خلکو ته صحیح تصویر د ولایت وړاندې کړو چې ولایت د جوبې نامه نه. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې تصوف چې دی دا د رسوماتو د علاماتو نوم نه دی، تصوف چې دا قربت الهی چې څه باندې حاصلېږي تصوف دی ته ویلی شي. یعنې تصوف شیخ جنید بغدادي رحمت الله فرمایي چې دا څه علامات نه وي چې داسې پټکۍ به د والی او داسې ټوپۍ به د په سر کړي وي یا داسې جوبه به د په سر کړي وي اچولې وي، لکه زموږ ستاسو بعضې کسانو یو قسمه رنګ باندې یو ډیزاین باندې پټکۍ جوړ کړی، په یو ډیزاین باندې هغه ټوپۍ جوړه کړي مریدانو یې په یو ډیزاین باندې جامې جوړې کړي وي. شیخ جنید بغدادي رحمت الله فرمایي چې تصوف د رسوماتو د علومو د علاماتو نوم نه دی، تصوف وایي دی ته چې کم شی ته قربت الهی نصیب کوي، کم شی ته د قربت الهی ذریعه جوړېږي دی ته تصوف ویلی شي. نو ټول علما کرامو ته زه دا په دې کال باندې دا گزارش عرض کول غواړم چې په دې د پیری په نامه کې دارنګې د ولایت په نامه کې ډیرو خلکو زموږ مسلک ته یو زبردست نقصان رسولی دی، زموږ مسلک ته یو زورور نقصان رسولی دی چې په څه په نامه باندې که هغه مسلک دی که پیری ده او که مریدي ده چې کم شی صحیح نه دی د هغې بیزاري پکار ده او په منبر باندې پکار ده او خلکو ته صحیح تصویر ښودل پکار دي، ځکه چې کم تصویر خلکو ته پیش شوی دی چې مثال طور پر تاسو نوی المنجد تاسو وګورئ، نوی المنجد چې کم جدید ایډیشن دی منجد کې د بریلوي تفسیر څه کړی لغوي معنی څه بیان کړی ده چې الذین یطوفون القبور، بریلوي هغه کسانو ته ویلی شي چې د قبرونو نه طواف کوي. نو چې کله تفسیر دا بیان شي د بریلویت یا د مونږ د مسلک تصویر دا بیان شي، نو لازمه خبره ده چې د ما او تا نامه چې څوک اوري لازمه خبره ده چې ما فی ذهن چې کومه معنا راسخه ده هغې طرف ته به ذهن ځي ما او تا مطابق. که چېرې په دغې تصویر چې کم خلکو د پیری مریدی کم تصویر پیش کړی دی دې ته پیری مریدي ویلی شي یا قبرونو طواف ته پیری مریدي ویلی شي یا سجدو ته پیری مریدي ویلی شي یا غټې جوبې ته ولایت مرتبه او غوثیت او قطبیت ویلی شي، نو بیا زمونږ چې کومه صحیح عقیده ده دې سره به انتهایی غټه دوکه به وشي، زبردست نقصان به ورته میلاو شي زمونږ مسلک ته لکه څنګه ورته میلاو دی. او که چېرې موږ صحیح تصویر د ولایت صحیح تصویر او صحیح معنا د رتبې د مرتبې د پیر چې کوم شرایط دي د مرید چې کوم شرایط دي دا موږ علما په منبر باندې موږ بیان کړو، شاید چې موږ به د خپل مسلک دفاع وکړو او چې کوم موږ ته د اسلافو نه او د اولیاء کرامو نه کوم د تصوف کومه معنا او تفسیر راغلی دی هغه به شاید چې موږ په دې کې به کامیاب شو او کامیابي به موږ دا وي چې موږ باندې به بیا د شرک او د کفر فتوی نه لګي، بیا به وایي چې دا خو منو خو دا نه منو، چې دا کوم نه مني دوی همغه موږ هم نه منو خو موږ کې رایج دي، د دې وجې نه موږ په دې ځای کې نقصان خورو. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو دغه 11 شریف په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمایي او د دې تصور هم دا وي د 11 شریف چې موږ کینو
د الله پاک او د رسول پاک او د حضور غوث اعظم ذکر خیر وشي او د هغې ثوابونه هغې پسې وروبخو همدغې ته 11 شریف ویلی شي. الله کریم زمونږ دغه ناست چې څومره اجرونه ثوابونه دی حضور مبارک ته کل پیغمبرانو ته او اصحابه کرامو تابعینو ته او حضور غوث اعظم رضی الله تعالی ته بالخصوص ورسولی کی. الله کریم زمونږ ستاسو د هغوی د درونو نه فیض و برکت نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. شوق باندې درود شریف وایه. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و عترته بعدد کل معلوم لک. رب کریمه زمونږ دغه ناسته پاسته اول نه اخره پورې تر دغه دعا او د دعا نه ما بعد پورې دا هر څه په خپل بارګاه کې قبول و مقبول فرمای. د دې چې څومره ثوابونه دي د ستا د طرف نه او په دې باندې څومره ثوابونه مرتب دي رب کریمه تحفتا هدیتا محبتا حضور مبارک په بارګاه کې پیش کو. خدای پاک د هغوی روح مبارک زموږ نه خوشحاله کړی کې د هغوی په توفیل او تصدق سره کل پیغمبرانو د آدم علیه السلام مبارک نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې خدای د هغوی روحونه په دې باندې خوشحاله کړی کې د هغوی تمام مسلمانانو امتیانو پسې د حضور مبارک مسلمانانو امتیانو پسې د خپلو مشایخو پسې د خپلو استادانو پسې د خپلو اهل بیت والدینو پسې د خپلو خویندرونو شاګردانو پسې خدای ټولو پسې مسلمانانو مردگانو پسې مونږ ثوابونه بخلي خدای د هغوی روحونه په خوشحاله کړی کې بالخصوص حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه ته زمونږ دغه ثوابونه وربخلي خدای هغوی روح مبارک په خوشحاله کړی کې. رب کریم مونږ له د دین د زده کړې او د دین د ښودنې توفیق زمونږ نصیب فرمای. مونږ ستاسو ته چا دعاګان نه ویلي ټول علما ټول ماشاءالله صاحب منبر او محراب ډېرو خلکو برته دعاګانو نه ویلي مونږ ته به ویلي عوامو ته به ویلي. خدای څو بیماران دي صحت وله ورکړي څو قرضداري قرضونه نه اخلاص کړي. رب کریمه چا قرضونه بند دي قرضونه را خلاص کړي. د چا کار و روزګار نه حلال او کار و روزګار نصیب کړي. څوک بیا اولاد صالح اولاد وله ورکړي. د چا کورونه نه دي آباد که نارینه دي او که هلکان دي خدای کورونه د خیر آباد کړی کې. چا خپل کورونه نشته خپل کورونه وله ورکړي. رب کریمه بالخصوص خصوصي توګه باندې دعا کوو رب کریم فلسطین کې چې کم ظلم روان دی کم ستم روان دی کم بربریت او رب کریم روان دی خدای پاکه د هر څه په امن او امان باندې بدل کې. خدای شهیدانو د وینو په خاطر باندې فلسطین ځمکه او د پیغمبرانو دغه سرزمین په خوشحالو په امن او امان باندې بدل کې. خدای مریضان له صحت کامله عاجله ور نصیب فرمای. خدای پاکه دا ظلم څوک کوي تا تم پته ده مونږ تم ادنا غوندې پته ده. خدای د مسلمان چې دشمنان دي خاص کر چې کوم اسرائیل دي امریکا دا او د هغې معاونین دي خدای ته نیست و نابود کې. خدای ته تباه او برباد کې. خدای موږ دعاګانو ته مه ګوره چې موږ درته دعاګانې کوو. خدای سرزمین د پیغمبرانو او سرزمین د انبیا کرامو په وینو باندې ککړه ده. خدای د پیغمبرانو د پاکو قدمونو په خاطر د پیغمبرانو د سجدو په خاطر د پیغمبرانو د ستا د محبوبیت په خاطر باندې خدای د تباه او برباد کړی کې. خدای نیست و نابود کړی کې. مسلمانانو د فلسطین ته خیر عافیت ور نصیب کې. خدای خپل ملک پاکستان تم دعا کوي چې ملک پاکستان خدای امن و امان و استحکام نصیب کړي. زموږ څومره اسلامي ممالک دي افغانستان دی چچنیا برما خاص کر کشمیر خدای دی په ټولو په حال باندې رحم وفرمای. زموږ څومره علما راغلي دي خدای ډېر اخلاص باندې خپل لس و شل روپۍ چولی دي د ستا د محبوب بنده د عیسی علیه ثواب دپاره. خدای دغه ټولو علما کرامو ظاهر په علومو ښایسته کې باطن په علومو ښایسته کې خدای په علم کې وعظ کې نصیحت کې انداز کې عمل کې اولاد کې اول کې آخر کې وسط کې خدای د علماو برکتونه نازل فرمای. دغه چې کوم مشران زمونږ ناست دي دعا و چې خدای پاکه څوک مریضان دي خدای ټول له صحت ورکړي. خدای بدني ذهني قوتونه نصیب فرمای. او دا نور څومره مونږ مشران ناست دي خرور دی خاجي خدای مونږ له عزت راکړو خدای پاکه عزتونه ولا ور نصیب کړي. خدای څه جایز مرادونه پوره کړي. خدای کور کې کومې زنانه نارینه دي خدای پاکه ماشومان دي هغوی حیا او پرده نصیب فرمای. سرتاج نومې د هغوی سرتاج چې څه غواړي خدای هغه د خیر ور نصیب فرمای. د ما په کور کې بیماریانې دي وړوکې ماشومه مه ده او هغه سوځېدلې ده او دارنګې کاشف الامین صاحب والده صاحبه ډېره بېکاره بیماری کې مبتلا ده. خدای صحت ولا ورکړي ټولو مریضان له صحت ورکړي. خدای چاچا سره د ټولو مشرانو ملګرو خدای ټولو خیرونه برکتونه دنیا او د آخرت نصیب فرمای. مزمل صاحب والد صاحب خدای
خدای څومره دارنګې زمونږ فضل ودود صاحب شو، صادق صاحب شو، دارنګې نور څومره زمونږ شاګردان دي، دوستان دي، مشران دي، خدای ټولو بخښنه نصیب کړي، خدای ټولو بخښنه نصیب کړي. او خاص کر صاحبان ته دعا وکړو چې دا کوم ګلستان لګېدلی دی دا د مشر صاحب مبارک رحمت الله علیه برکت دی، خدای درجات بلند کړي، زمونږ د ټولو صاحبانو درجات بلند کړي. موجوده صاحب مبارک او هغې کور والا خدای صحتونه نصیب فرمای. زمونږ څومره کشران مشران صاحبان دي په تکالیفو کې دي، که مالی دي او که جاني دي، که د حالاتو د وجې نه خدای خیر عافیت زندگی نصیب کړي. خدای پاک زمونږ څومره جنیدیه مدرسه ده د هغې کل شاخونه دي یا اسلامي څومره نور مدارس او مساجد دي، خدای ته قایم او دایم وساتي، په ذکر او اذکار او په عبادت او په درس او تدریس باندې آباد ودان وساتي. زمونږ څومره علما دي، اکثر بیماران دي، طلبا دي، خدای علمونو کې عملونو کې صحتونو کې برکتون نازل کې. خدای مونږ به څه دعاګانې مونږ ته ځان معلوم دی چې خدای مونږ څومره ګناهګار یو، مونږ د دعا د غوښتې لایق نه یو. خدای ستا محبوبانو درنه غوښتې کړي، د ستا محبوب درنه غوښتې کړي، غوث اعظم رضی الله تعالی درنه غوښتې کړي. خدای هغوی محبوبانو چې کومې غوښتې درنه کړي د خیر هغې کې مونږ لویه برخه نصیب کړي. خدای د محبوبانو چې د کومو څیزونو نه امن و امان غوښتی دی، خدای هغو څیزونو نه مونږ ته امن و امان را نصیب فرمای. د فتنو دور دی، د محتاجۍ دور دی، خدای د ایمان حفاظت هم وکړي، د مال او د جان او صحت حفاظت هم وکړي. رب کریم د دغې دنیا نه چې کله زو خدای سره د ایمان نه سره د شهادت نه خدای په زړه او په خوله باندې دا کلمه جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.